أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله مهر لگول اللہ تعالی علا قلوبهم فزلنو د دوی باندې وعلا سمعهم او پغوگنو د دوی باندې وعلا ابصارهم او پسترگو د دوی باندې غشاوتن پرددا ولهم او د دوی د پارا عذاب عظیم عذاب دلوی. پمخ کی آیت مبارکہ کے دا منکرین و بیانو کہ کم خلقو انکارو کو دا ایمان دروڑونا نو دا دی پا حق کے برابر دا کتے یرے او کنے یرے دی ارادہ ایمان نلری او دی ایمان نروڑی دا دی دا ایمان دا نروڑو وجہ صدا نو آغا وجہ پا دی آیت مبارکہ کے بیانی کہ اللہ جل شانہ د دی په غوږونو باندې او په زړونو باندې مهر لګولې دی نو غوږونه هم بند دي او زړونه هم بند دي هغوی ته د حق خبر نه رسېدل او په سترګو باندې پرده پرته ده نو حق پې نه ویني نو نه دی حق ویني او نه دی حق اوري او نه د حق باره کې فکر او سوچ کولی شي نه تدبر کولی شي نو د دې وجې نه دی ایمان نه روړي اور دې لپاره یو ډېر لوی عذاب تیار شوی دی. د آیت د ظاهر نه خدا معلومیږي چې دا دی ایمان ځکه نه روړي چې د حق لارې بندي شوي دي دی باندې نه غوږونه کار کوي نه سترګې کار کوي او نه زړونه کار کوي. نو ظاهره خبره چې د انسان ظلم هغه په پردو کې پټ وي مهر پې لګېدلي او غوږونه هم بند وي او سترګې هم بندې دي نو دی حق نه ویني نه اوري او نه سوچ کولی شي نو دی به څنګه ایمان نوړي. نو اشکال ظاهره کې داسې راځي چې دا هو الله جل شانه چې ردي غوږونه بند کړو سترګې ولا پټې کړې او زړونه ولا مسخ کړو نو خود به ایمان نه وروړي ایمان به دی څنګه وروړي. ردین خدا معلومه چې بنده مجبور دی د الله جل شانه د طرف نه نو بیا د بنده نه د ایمان وروړو مطالبه څنګه کیږي او بیا که د بنده ایمان ورو نړي نو آخرت کې د ده لپاره لوی عذاب څنګه دی. بیا الله جل شانه حکیم ذات او یو حکیم ذات داسې څنګه کولی شي چې یو طرف ته تا مجبوره کي او بل طرف ته تا نه مطالبه کي چې ایمان نه وړه او که نه وړې نو عذاب به در کومه. دا خو په ظاهره کې داسې شوه لکه یو سړی ته سمندر ته ورولې او بیا ترنه مطالبه کوي چې تا جامې ولې لمدې کړې. یو خوا سمندر ته ورویشتی دی او همها جامې به یې لمدېږي او بل خوا ترنه مطالبه کوي چې تا جامې ولې لمدې کړې او که دې لمدې کړې نو بیا ولې سزا ورکړې. نو هر یو عاقل او بالغ به وي چې هغه غریب به نور څه کړي خو مجبوره دی. نو په آیت باندې په ظاهره کې دا اشکال راځي چې الله تعالی په خپله پای باندې په غوږونو په زړونو او په سترګو باندې دا پردې او مهر ولګو نو دی خو اوس ایمان نشي وروړی او دې لپاره بیا لوی عذاب څنګه دی. نو جواب دا دی چې اصل کې یو بنده چې کفر اختیاري نو دا دی په خپل اختیار او په ارادې سره دی انتخاب کی. د ایمان په وروړو کې او د کفر په اختیارولو کې الله جل شانه په بنده باندې جبر او زبردستی نه کی نه په کفر باندې مجبوره کی چې کفر به خامخا اختیاري به او نه د ایمان پر وروړو باندې مجبوره کی چې ایمان به خامخا وروړي. هر انسانو که ایمان وروړي د هدایت لار اختیاري او که د شیطان منی او د شیطان لار اختیاري او کفر اختیاري نو دا دی په خپل کسب سره او په خپل ارادې سره او په خپل اختیار سره دا کی. چې کله انسان خپل اراده وکړي او اختیار کړي
نو بیا د الله جل شانهو چونکه خالق ذات دی نو الله جل شانهو بیا هغه فعل وجود ته راولي. نو بنده اراده کړي او بنده اختیار کړي او د اراده او د اختیار نه بعد خپل وس مطابق کوشش هم کړي وي نو الله جل شانهو بیا خالق وګرځي، بنده کاسب وګرځي، کسب کوونکی وي او الله جل شانهو بیا غسیس ته وجود ورکي نو الله تعالی خالق شي. بنده کاسب دی، دله چې سزا ورکول کیږي یا ملامتیا ول ورکول کیږي نو دا د کسب په درجه کې او د ارادې په درجه کې. او په اراده کې بنده مجبور نه دی، دی په خپل زړه سره او د خپل ارادې سره دار سکی. بل دا چې دا مثال داسې دی چې لکه یو بنده زهر وخوري نو د زهرو اثر داري چې انسان به ورسره مري. نو بنده په خپل ارادې سره زهر واچي، الله جل شانهو بیا هغه له مرګ راولي. نو زهر د په خپل ارادې سره چولی دي، الله جل شانهو بیا خالق وګرځي او د زهرو نتیجه او اثر داري چې مرګ راشي نو مرګ ول الله راولي. نو دا زهر خوړلو الله جل شانهو دا بنده په دې مجبوره کینه چې دا خامخا ته وخوره، دا دې په خپل ارادې سره وخوري. دلته کې آیت مبارکه کې چې دا کوم مهر ذکر دی نو دا نه چې الله تعالی د شورونه د په زړه باندې مهر ولګو او وروسته الله تعالی بیا پیغمبر راولېږه او وروسته کتاب راولېږه او اوس دې اوري نه اورېدی شي او نه پوهېدی شي او نه لیدی شي. اصل کې دا بنده چې کله کفر اختیاري د کفر نه مخکې د نبوت په تعلیماتو باره کې شک وکړي، د ردی باره کې د حق او د ناحقوالي باره کې شک وکړي. ځکه لومبني آیت کې ان کنتم لا ریب فیه ځکه ویل شو دې کې شک ورې نشته، شک مه کوئ. اول بنده پیغمبر باره کې شک وکړي د ایمان باره کې، دله پکار ده چې شک ختم کړي، ځان پوهه کړي. هغه شک که چېرې ده ختم نه کو نو هغه شک بیا سیوا شي او چې سیوا شي نو هغه بیا تر دې چې په دغه زړه باندې بیا زنګ ولګي ړومبی نو آیت عربی کې ران ویل کېږي. ران او رین زنګ ته وي. د شک نه چې خبره سیوا شوه نو په زړه باندې بیا زنګ ولګي، دله پکار ده چې دا زنګ دې ختم کړي، ریګمال ورته ونیسي، هغه زنګ هم دې ختم نه کړي، هغه هم سیوا شي تر دې چې په دغه زړه باندې بیا مکمله پرده راشي نو آیت غلاف ویل کېږي. په دې ځبان بیا پرده راشي د زنګو، هغه پردم که چېرې د ختم نه کړه نو د هغې نه پس په دغه زړه باندې بیا کفل تاله ولګي. نو که چېرې دا کفل هم د مات نه کړو، دا تاله هم د مات نه کړه نو آخرې کې پې بیا طبع مهر پې ولګي چې دې زړه ته بیا د بار نه ورسته تلي نه شي او د دننه نه بار سره راتلي نه شي، دې سترګو ته بار نه دننه ستلي نه شي او د دننه نه بار سره راتلي نه شي، ځکه چې آخرې کې پې مهر ولګېدو. د دې ټولو خبرو نه تعبیر قرآن کریم په طبعه سره وکړو. دا زنګ د پخپله لګولی دی، سبب د پخپله اختیار کړی دی، شک د پخپله کړی دی. د شک څه خبر نه د پکې شک وکړو، د نه خپل عقل استعمال کو، نه بصیرت استعمال کو، نه فهم استعمال کو. پیغمبر داسې هوایي خبرې خو نه کی، پیغمبر سره په هر خبر میں دلیل موجود دی، دلیل ته داړو دلیلو نه وي نو د هغې باره کې هېڅ غور او فکر ونه کو چې کوم صلاحیت او کوم استعداد الله تعالی انسان ته ورکړی دی هغه د استعمال نه کو. هغه استعداد او هغه صلاحیت دو په اعتراضاتو باندې، په شک باندې پیغمبر پورې مذاق کول او استهزاء کول او ټوکې ټکالې کولو، بے جا اعتراضات او اشکالات کل پای باندې خراب کو، ځان لا استعداد خراب کو، صلاحیت خراب کو، خپل قوتونه خراب کړو، تر دې چې ورو ورو خبره شک ته لاړه، شک نه خبره زنګ ته لاړه، د زنګ نه خبره پردې ته لاړه، د پردې نه خبره کفل تالې ته لاړه او آخرې کې خو بیا الله تعالی بې نیاز ذات دی، هغه د بادشاهانو بادشاه دی، هغه تعالی ترغیب درکړي چې ایمان وروړه سبا کې فایده ده. پیغمبر یې دله راولېږو، کتاب یې دله راولېږو، معجزات یې تا ته وښودلو او قسمه قسم دلایل یې تا ته واضحه کړو. د شک څه خبره پاتې نه ده، بیا هم ته شک کې نو بیا الله جل شانهو بیا بے نیاز ذات دی، نو بیا الله تعالی اخیره کې سړی بادشاہ کی
په کلاس کې چې کوم سټوډنټ او کوم طالب علم هغه د استاد په خبر باندې ځان نه پوهه کی او بار بار ورته ټیچر وی چې لکه ځان پوهه که ستا فایده را پدې کې هغه په هر طریقې سره پوهه کی، په مثالونو باندې، په دلایلو باندې، په سخت باندې، په ګرمه باندې، په نرمه باندې، په منت سماجت باندې او بار بار پوهه کی او ټول کال تیر شو دغه طالب علم دک شان تیرې نه پوهیږي، نو اخیره کې بیا استاد دا بادشاہ شو وسو. نو د بادشاہ مطلب سره بدن وسلو مطالبه مکو تپوس مکو پته به هیره کې لګي بیا وی نتیجه کې به پته لګي اوس مزه کوا. بیا الله جل شانه احکم الحاکمین ذات ته بیا الله تعالی هیره کې مہر ولګي. د مہر مطلب څه دی چې د دې زړه نه مکمل صلاحیت ختم شي. نو صلاحیت په خپل ختم کړي دی، دا نه چې الله تعالی ول ختم کړي دی، صلاحیت د په خپل ختم کو. نو الله تعالی دی بادشاہ کو دای نه تعبیروں کو چې الله تعالی د پزړه باندې مہر لګولې دی او په غوګونو باندې مہر لګېدلې دی. نو په زړه کې د پوهېدلو، د فهم او د سمج او د فکر او تدبر هغه صلاحیت او استعداد مکمل ختم شو. او دې پیغمبر خو ویني، د پیغمبر تعلیمات اوري، دلایلم خو ویني، معجزاتم په سترګو باندې ویني، لیکن هغه معجزات او د معجزات په درجه کې نه ښکاري. الټا یې پورې استهزاء کی او کھیل کی او مذاق کی پورې دارنګ دې حق اوري په غوګونو باندې، قرآن په غوګونو باندې اوري، د پیغمبر تعلیمات اوري، لیکن هغه په غوګونو باندې اثر نه کی. وجه دا چې خپل مزاج دومره زیات خراب کړی دی چې د خوږ او د تریخ ورته پته نه لګي، اوسو د حق او د باطل ورته پته نه لګي، بلکې الټا باطل ورته خوشنما ښکاري او حق ورته بد ښکاري. دارنګې په سترګو داسې یو پرده راغله چې د سترګو هغه نظر د ځان له خراب کو په اعتراضاتو باندې او په مذاق او په استهزاء باندې. نو قرآن کریم دې خبرې تعبیر کې چې الله تعالی مهر ولګو، نو داسې قطعا نه ده چې الله تعالی د شعورونه د په زړه باندې مهر ولګو او په غوږونو باندې او په سترګو باندې نهاده دې اوس نشي اورېدی. نه، هر انسان ته الله تعالی ښه موقع ورکړې ده، خو کافي زندګي ورته ورکړې ده او بار بار د فهم او د سمج موقع ورته ورکړي دي. بیا چې کله انسان نه مانی او نه اوري، بیا د الله تعالی هغه مهر جباریت په ده باندې ولګي، نو دا انسان بیا د الله تعالی د عذاب مستحق وګرځي. ختم الله علی قلوبهم، ختم پاروے کے یو سیز آخر تا رسول تبی، خاتمہ اختتام ودا خاتمہ دا یعنی آخرانه حصہ دا، اختتام دے ختمی دو والدے. نو ختم پاروے کے انتہا تا او آخر تا رسیدو تا او رسولو تبی لکیگی. ځکه خلق نن د قرآن کریم ختم دے، څه مطلب هغه د اول نه چې شروع شوی و هغه اوس اخر ته رسېدو واله دی، دې ته ویل کېږي ختم. او ختم سره لازم چې هغه بیا مهر لګول دي. یو خط چې انسان لیکي، یو مضمون لیکي، هغه چې کله اختتام ته ورسي ناهیره کې خلک مهر ولګي. د دې مهر دا فایده ده چې دې کې څوک مداخلت ونه کړي، د ځانه پکې څوک اضافه ونه کړي، د ځانه پکې څوک الفاظ سیوا نه کړي، ځکه تا په آخره کې مهر ولګو. نو که اوس ته لیکل کوې نو د مهر نه لاندې به لیکل کوې، نو هغه هر یو سمجدار انسان په دې پوهېږي چې دا حصه د خط حصه نه ده، دا چا اضافه کړې ده. او چې کوم دننه کوم مضمون دی چې دا مضمون هم د دې نه بار نه شي. پخوا زمانه کې به خلکو خط په یو چمړه باندې په یو کپړه باندې ولیکو، نو هغه به بیا د سرمنه کې بند کو، نو د سرمنې هیرې کې چې کوم دغه به کو ګنډله به دا ګنډ د پاسه باندې به سټمپ ولګو، مهر به ولګو. د دې مطلب دا چې دا به څوک کلاویم نه، که کلاوی دغه مهر به ماتې نو هغې به یې کلا وخي. نو د مهر او د ختم مطلب دا دی چې په دې کې څوک مزید اضافه نشي کولی او نه ترې څه وباسلی شي. دلته کې ختم الله، الله تعالی مهر لګولی دی. تفسیر کبیر وی دا سبب بیانی د ایمان د نه راوړو. لا یؤمنون، لا یریدون ان یؤمنو، دی د ایمان د راوړو اراده نه لري. ولی؟ وی ځکه چې ختم الله علی قلوبهم،
الله تعالی د دې په زړونو باندې مهر لګولې دی. دا مهر یا حقیقت کې لګېدلی دی، لکه حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې دا مهر په حقیقت کې لګېدلی دی، اگر چې موږ ته نه ښکاري، خو که چې زموږ هغه سترګې راغلې، هغه نظر زموږ راغی او دا زړه موږ کولو کو، نه ته موږ ته باقاعده مهر په سترګو باندې ښکاره شي. او نور علما حضرات فرمایي چې نه، دا تمثیل دی، دې ته ویل کېږي تشبیه المعقول بالمحسوس. او نه موږ ته دا مهر ښکاري او نه د سترګو باندې مهر څنګه دی، په غوږونو باندې څنګه دی، په زړه باندې څنګه دی. وی لکه څنګه چې تا ته مهر په یو کاغذ باندې ښکاري، وی دقه شان چې گویا کې په دې زړه باندې همدغه شان مهر لګېدلی دی. نو ختم الله ای طبع الله، الله مهر لګولی دی. طبعن او ختمونو، طبعن معنا مضبوطولو، د مهر سره دا خط مضبوط شي. د طبیعت ته طبیعت ولې وي، دا هم د انسان پخته شوي وي. وی دا زما طبیعت دی، دا بدلیږي نه، ځکه هوایي نیچر ناٹ ټو بی چینج. ستا طبیعت به څنګه بدل شي، دا خو ستا طبیعت د شروع نه را روان دی. نو طبعون سره هم هغه څیز پخته شي او مضبوط شي. ختم الله، الله تعالی مهر لګولی دی علی قلوبهم، په زړونو د دوی باندې. قلوب درې څیزونه ذکر کړي دي. قلوب دی جمع د قلبون ده، ورپسې سمعون دی، او دریم نمبر ابصار. قلوب زړونو ته وي، او سمعون غوږونو ته وي، او ابصار سترګو ته وي. زړه مقدم کو ځکه چې زړه بادشاه دی د ټول بدنو، او دا مرکز دی او دا اصل دی. او دا غوږونه او سترګې د هغې آلات او اسباب دي، چونکې زړه بادشاه دی نو ځکه یې مقدم کو، مخکې کو. قلوب جمع د قلبون ده. قلبون لفظي معنی الټه کولو، اړولو، دې ته قلب ویل کېږي. دې قلب ته قلب ولې وي، په دې کې هم د الټه کولو معنا ده. دې اوړي راوړي، د انسان د زړه په یو ساعت کې یو شان فیصله کوي او بل ساعت کې بل شان فیصله کوي. وي داسې کار کومه، بیا وینه داسې کار کومه، وینه داسې کار کومه. نو په لږ ساعت کې دې اوړي راوړي، دې په یو ځای کلکېږي نه، مضبوطېږي نه، کو ته قلب ویل کېږي. شاعر وی چې وما سمي الانسان الا لانسه ولا القلب الا انه يتقلب. انسان ته انسان ولی وی، وی دا د انس نه دی. انسان بل سره مانوس کیږي، یوازې دی خفی، او چې بل سره بیا دی مانوس شي، خبرې اترې شروع کی. او دې زړه ته زړه ولی وی، وی ځکه دې اوړي راوړي. ولا القلب الا انه يتقلب، دې قلب ته دې زړه ته قلب ځکه وی چې دې اوړي راوړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مثل القلب، وی د زړه مثال چې دی، ابن ماجه کې روایت دی، مثل القلب مثل ریشتنو، وی د دې زړه مثال د وزرې دی. تقلبها الریاح بفلاتنو، نبی علیہ السلام ناشنا مثال ورکی، وی لکه یو وزره ده او په صحرا کې په خالی میدان کې ده، او تیز هوا راشي، نو دا باڼه چې ده وزره، دا لوټونه اړي او روانه وي، چې کم طرف ته د هوا زوري هغه طرف ته دا روانه وي. وی هغه باڼه او هغه وزره چا لیدلی څنګه اوړي او څنګه لوټونه اړي، څنګه انټړي. وی دک رنګې مثال د زړه دی. مثل القلب مثل ریشتنو، وی د زړه مثال دا د باڼې او د وزرې دی، چې تقلبها الریاح بفلاتن، چې دغه باڼه په یو صحرا کې ده او په هموار میدان کې ده او هواګانې اړي راړي. قلب نه مراد په شریعت کې دا د غوښې دا ټوکړه نه ده، دا خو په لغت کې قلب د غوښې دې ټوکړې ته وي، صنوبري شکل والا چې الټه دی، دا نه دی مراد. شریعت کې قلب دې ته نه وي. په دغه قلب کې چې دنه کم لطیفه روح ده، چې آیت کله قرآن کریم نفس وایي، او کله ورته روح وایي، او کله ورته امر ویل کېږي، اکته نه مراد دی. دا قلب چې زړه دا د هغې محل دی، او په دې کې دنه یو لطیفه ده. لطیف هغه څیز ته وي چې په سترګو باندې په نظر نه راځي، او د هغې دپاره ماده او جسم نه، جسم ورې خو ډېر باریک او نری وي چې په نظر باندې نه راځي.
نو دغې ته ویل کېږي لطیفه او قلب ته وایي چې په دې زړه کې دننه د هغې هغه وي موجود وي او د هغې په ذریعې سره د انسان دا حیات دی دا انسان چې ژوندی دی د هغې د وجې نه ژوندی دی او هغه روح چې کله د انسان نه ووتو نو بیا دا غوښې دا ټوکړه خو موجوده وي دا خو نه چې دا ګنې نه انسان چې مړ شي دا خو نه چې ګنې غوښې ټوکړې ختمه شي هغه بیا هم موجوده وي او بیا هم انسان مړ شي اکا قلب ته نه مراد دی او دا یو روحاني امر دی الله جل شانه په هغې باندې هغه مهر لګولی دی ختم الله علی قلوبهم مهر لګولی دی الله تعالی په زړونو د دوی باندې نو فلا یفقهون الحق دی حق باندې اوس نه پوهیږي او نه سوچ او فکر کولی شي وعلى سمعهم او په غوږونو د دوی باندې دوه پیرې اعلی راوړو د دې مطلب دا دی چې په زړونو باندې ځان له مهر لګېدلی دی او په غوږونو باندې ځان له مهر لګېدلی دی دا نه چې د غوږونو او د زړونو مهر یو دی ځکه دا غلا دوه پیرې راوړو چې د هر یو مهر ځان له دی او بل دا چې دا قلوب یې په سمعون باندې مقدم کو ځکه چې دا سمعون چې دا سبب دی او وسیله ده د پاره د زړه ته چې علم ځي نو د غوږونو په ذریعې سره ځي او د سترګو په ذریعې سره ځي نو زړه مرکز او بادشاه شو اصل شو نو قلوب یې مقدم کو مخکې کو او سمعون یې ورپسې وروستو کو بله نکته دا ده چې قلوب هم جمع راغلی ده سمعون مفرد دی یو واحد دی او ورپسې ابصار هم جمع ده نو وجه دا ده چې دا سمعون دا ګرامیټیکلی دا اصل کې مستر دی او مستر چې دا تثنیه او جمع نه راځي دا مفرد راځي او دا نورې جمع راځي په غوږونو د دې باندې او یا دا چې مواضع سمعهم په هغه ځایونو د غوږونو د دې باندې وعلى ابصارهم غشاوة او په سترګو د دې باندې غشاوة پرده ده غشاوه الغطاء غشاوه او غاشیه پټولو ته وي انغښتلو ته دې بړستن ته هم غاشیه ویل کېږي دا انسان د ځانه تو کی ځان پکې ونغاړي او ځان پکې پټ کی ځکه هل اتاک حدیث الغاشیه قیامت ته غاشیه ویل دا به خلق پټ کی په حوادث سره او په حالات سره نو غشاوتن پرده ده پسترګو ردی باندې غشاوتن پرده ده قلوب مخکې وروړو سمعونی رست وروړو او ابصار بالکل په اخره کې وروړو وجه دا ده چې دا قلوب چره دی هر طرف نه خیال او فکر کولی شي ته د خیال او د فکر دراتو لارې ډېرې دي د علم دراتو لارې ورته ډېرې دي نو په ده کې عموم سیوا دی مخکې کو ورپسې سمعون دی غوږونه هم د هر طرف نه اورېدل کی د مخې نه او د شا نه او د هي طرف نه او د ګس طرف نه پاسه نه او د لاندې شپږو طرفونو نه دی اورېدل کی او سترګې چې دی دا صرف مخامخ لیدل کی نو چونکې دا صرف یو طرف ته لیدل کې دا ځکه اخره کې وروړو بل د سترګو د پاره پرده وروړه او د غوږونو او د زړونو د پاره مهر وروړو وجه دا ده چې زړه ته او غوږونو په ذریعې سره د بار نه یو څیز دننه ځي غوږ په ذریعې سره د بار نه یو څیز دننه ځي او زړه ته هم د بار نه یو څیز دننه ځي نو هغې لپاره مهر پکار دی بندول په ډاټ لګول پکار دی چې ربار نه یو څیز دننه لړ نشي او سترګې چې دي د سترګو لپاره پرده وروړه د هغې وجه دا ده چې موجوده ساینس هم دا وي او قرآن 1400 سال مخکې دې طرف ته اشاره وکړه دا موږ چې څه وینو زموږ د سترګو نه شعاګانې وځي او دا په هغه څیز باندې پرېوځي او بیا چې موږ ته واپس راشي موږ ته څیز په نظر باندې راځي نو چونکې د سترګو لپاسه پرده راغله نو اول به د سترګو نه شعاګانې بار به وځي نو بیا به واپس راځي نو د سترګو لپاسه پرده راغله چې ګویا کې سترګو کې د دننه نه یو څیز بار راوځي هغې لپاره پرده پکار چې دننه بار سره رانشي او د زړه دپاره او د غوږونو دپاره ډاډ پکارو مهر پکارو چې د بار نه یو څیز هغه دننه لاړ نشي غشاوة پرده ده ولهم عذاب عظیم او د دې دپاره عذاب لوی دی دا په خپله دی کفر اختیار کړی دی په خپله دی د کفر انتها ته رسېدلی دی دې لپاره مجازات پکار دی سزا پکار ده او هغه سزا ول الله تعالی په آخرت کې لویه تیاره کړې ده
صرف عذابونم کافی و قرآن عظیم لوی ګناه او لوی عذابو دا د کیفیت او د کمیت په دواړو اعتبار سره عذاب دومره سخت عذاب دی چې قرآن کریم صرف عظیم و یعنی د هغې تاسو په دنیا کې تصور هم نشئ کولی چې به څومره لوی عذاب وي څنګه چې د الله جل شانهو جلال او د الله جل غضب ډېر زیات دی د هغه تیار کړی شوی عذاب به څومره لوی وي وي د هغې اندازه به تاسو په خپله ولګوئ چې څومره لوی عذاب به وي ولهم عذاب عظیم او د دې لپاره عذاب عظیم هغه لوی دی مهر لګولی دی الله تعالی په زړونو دې باندې او په غوږونو دې باندې او په سترګو د دې باندې غشاوة پرده ده او د دې لپاره عذاب لوی دی